عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت فقال بعضهم لبعض نترون أن الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعده وقال بعضهم لئن كان يسمع بعده لقد يسمع كله فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اسماء اللہ الحسنہ کے پباز اسماء بحث کلشے دے دا اللہ دعا اسماء چاہا مشترک اغستیشی اغا سمیع البصیر دے السمیع و البصیر السمیع دا ہر چیز اوریدن کے او البصیر دا ہر چیز لیدن کے دا اللہ صفت علم دے عام طور انسانان خپل علم پا سمع و بصر بانے حاصل ہے انسان چی خبر ووری یا خبرہ کتاب کیوں گوری یا پسترگو مشاہدوں کی تا دا سمجھ راشی پوئے راشی علم راشی دیو جنا قرآن مجید کے گن کرتے دا سمع و بصر بطور دا اللہ نعمت قرآن بار بار ذکر کرے لئن اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم تو دے وجہ دا چھ دا انسان بنیادی پویا پا دے دو سزنو باندے جوڑا دا اور دا دوارا صفات دا اللہ صفات تی السمیع البصیر اور دا صفات دا اللہ ہم دیخ اللہ انسان پیدا کردے من نطفت امشاج نبتلی دا گڑے وڑے نطفینا منگا دا آغاز میخ تکو یا نبتلی منگا اڑو راڑو پر رحم نمور کے فجعلناہ سمیعا بصیرا انسان منگا سمیع و بصیر کردے تو سمع و بصر اللہ مخلوق لم ورکڑی دی صفت اور سمع و بصر دا اللہ صفاتم دی داخ کاردا چی دا اللہ رب العزت سمع و بصر دا انسان دا سمع و بصر پشان دی دا انسان اور ایدل اور دا انسان لیدل دا اسباب تا محتاجی یو خاص علاقیتا یو خاص رینج تا محتاجی بعض کسان داسی چاہ بالکل دا چاڑو غوگونا نہیں بے غوگو اللہ پیدا کی اور چالا اللہ غوگ ورکی لیکن ایک صمم پیدا کی کنوال پکی پیدا کی اور دا چاچے غوگو نہیں ناغار سناوری تر یو خاص حد پوری اوری خو کہ بالفرض آوازونا پہ گنش نبیا نپوئی دا فرقنا دیر پارز دکوے چھ دا اللہ صفتو پہ جنے اللہ تا مسمع الاصوات ہوئی پا یو وقت کے پا دنیا کے سمر آوازونا کی گی دے آوازونا کے سوکس ہوئی دا اللہ سمع دا سدا چھ اگر پا دے ٹولو پوئی یو دبل نے جدا کولی شیعہ پا یو ٹائم کے ان گنت انسان دا غیلا شمیرم نشی کولے جو سمرا آوازو زیبرا لیکن اللہ السمیع دیکھ خلق چیغیوی فلان کے دا ہر زین اوری و ہر سا اوری دیدے سوچو کی چی دی چرتا کہ دا سمع پا صفت کے اللہ سر شریک خسوک نہ جوڑی
دا الله صفت د سمع کې څوک شریک نشته، نه د هر ځای نه څوک اوري او نه د هر چا څوک اوري. دا صفت د یو ذات ته چې هغه ته الله تعالی وایي. هغه د هر چا اوري او د هر ځای نه اوري او په هر یو پوهېږي هم. د مخلوق سمع دغه شان نه ده. د دا اورېدل به جزوي وي، حد کې دننه وي. مونږ دلته مسجد کې ناست یو نو مونږ د لارې خبرې نه اورو، بلکې دا اودس ځایونو کې که څه کسان ځان سره داسې خبرې کوي چې چغې نه اوري نه وایي، نو مونږ هغه نه اورو. یعنې زمونږ د اورېدو لپاره یو خاص حد دی، او هغه هم چې مونږ باندې د یو نه سیوا شي نو بیا پې مونږ نه پوهېږو. د دې جملو مقصد څه دی؟ د الله د دې صفاتو اصل مقصد د بیانولو د الله پیژنګلو ده. الله په ذات نشي پیژندی، الله په صفاتو پیژندی شي. که چا تپوس کړو چې صف لنا ربک، مونږ ته د خپل رب وصف بیان کا، رب و خایسته رب کې کم کم صفات دي، نو الله رب العزت دا غي په جواب کې قل هو الله احد ویل دی، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا غي وجه دا چې صفات د الله داسې دي چې پاغه دا غي ذات پیژنګلو کې دي شي. اوس بظاهر خو ښکاري دا چې انسان سمیع و بصیر دی او الله هم سمیع و بصیر دی، نو پتا دی ګډوډوالی نه راځي. ځکه الله خالق دی او مخلوق مخلوق دی. څنګه چې د مخلوق ذات محدود دی نو د هغه صفات هم ټول محدود دي، او څنګه چې د مخلوق ذات آلاتو ته اسبابو ته مادې ته محتاج دی، نو دارنګې د هغه صفات هم آلاتو ته محتاج دي. لیکن اللہ ہیڅ چیز ته محتاج نه دی، نه د اورېدو آلې ته محتاج دی او نه د علم څه آلاتو ته محتاج دی. الله رب العزت بغیر د څه آلاتو سمیع و بصیر دی. دکه فرق دی. الله هر ځای نه اوري او د هر چا اوري. سمع کله خود اورېدلو په معنا راځي لکه السمیع، لیکن قرآن و حدیث کی د سمع یو بل معنی دا هغې ته استجابت وی، قبلول. مجیب په معنی باندې راځي. الله سمیع الدعا دی، انک سمیع الدعا. د سیدہ مریم یا د سیدنا زکریا تذکرہ کې چې قرآن فرمایي انک سمیع الدعا، دا هغې معنی قبلون کې دی. منځ کې مونږ وایو سمع الله لمن حمده، د دیم دا مطلب دی چې سمع د قبولیت مراد دی. الله دا هغه چا حمد قبلی، څوک چې هغه له حمد وایي، څوک چې الله له حمد وایي الله دا هغه حمد قبلی. یعنی الله دا هغه یو صفت قبلول هم دی. یو مشهور دعا ده، اسنادی طور پر ہے کہ سے کمزورہ اشترے، لیکن اگر دعا گنو طرق سر نقل لخ چھ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. آگے دعا نا اللہ تاثر پناہی غوارم لا یسمع چې د هغې قبولیت نشي کولی، چې ته یې نه قبلې پوره کوې نه، نو زه د هغې نه تا سره پناهي غواړم. نو سمع و بصر د الله صفات دي. نن یو دور دی خلک په دې ټولو کې تعویل کوي، او دا اوس نه کوي، دا ډېر مخکې نه کوي. اشاعره ماتریدیه ټول په صفات الهیه کې تعویل کوي. محدثین
په صفات الہیه کې تعویل نه دی. دا دوه مکاتب فکر دي. چا چې تعویل کړی د هغې د تعویل مطلب د صفاتو نه انکار نه دی. ځان په خبره پوهول پکار دی. انکار چې څوک کوي نه خو بیا مسلمان نه پاتې کېږي. خو کم خلک چې صفاتو کې تعویل کوي نو د هغې وجه وګوره. زمونږ خلک هر ځای کې ضال مضل به وایي، ګمراه به وایي، بېلارې به وایي، کافر به وایي. او دا کم چې صفاتو کې تعویل کوي نو دیم قسم خوړلی دی چې د محدثینو خبره باړو منو نه دا رسکشي خوند نه کوي. ښه خبره نه ده. چا چې تعویل کړی دی تعویل وجه سره کم حدیث چې ما ویلی دی دا به په دې خبره باندې اوس دلالت کوي چې د الله د سمع یا نور صفات په کې تعویل ضرورت ونه ده سره. دا حدیث اولو گورا سیدنا ابن مسعود فرمائی چې دوه کسان دي رجلان من قریش. دا مومنان نه دي، د بنو ثقیف دی یو کس، دوه نور کسان دي د قریشو نه، یا یو د قریشو دی دوه د بنو ثقیف دي. دی خبرې کوي ځان سره نه یو بل سره وایي چې الله به زموږ دا خبرې اوري که ونه اوري. یعنی مشرکین وا دا اللہ صفاتوں کے تعویل نہ کہو. آگے زمانہ کی چې کله قرآن کې سمیع و بصیر نازل شوی دی نو په هغې باندې چا مشرک اعتراض نه دی کړی چې دا څه وی انسان هم اوري الله هم اوري. د دې صفاتو تعویل کې د دې او تاریخ د مستقله قتل پکار دی. انسان ته چې هغه نه معلوم دی سے ډاواډولی غریب. صفاتو کې اصل مسله دا ده چې دې کې تعویل مناسب نه دی. دا په خپل ظاهر حمل کوي، البته د هغې معنی مقصود سره نه هغه کیفیت الله ته سپاره. طریقه دغه ده. دا زمونږ رایه نه ده چا سره که د شان ورشاه کشمیری العرف الشذی وي نو په لومبي جل کې هغه واضح کړی ده. خو خلک خپل کتابونه هم نه ګوري، هسې لګیا دي او تنقیدات کوي یو ځای کې بل ځای کې. په دې وخت مه ضایع کوئ. اسلافو با په صفاتو کې تعویل نه کوو. البته چې کومه معنی وه نو د هغې معنی مراد څه دی نو هغه مراد به الله ته سپارو، کیفیت به الله ته سپارو. لکه مونږ د سمع ذکر کوو نو دا معلومه ده چې انسان هم سمیع دی، الله ته هم سمیع وایي. خو که بالفرض سړی دا وایي چې الله زما غوندی اوري نو دا خو تشبیح ورکړه، او زما غوندی اوري دا خو تجسیم شو، دا تشبیح شوه، دا کفر دی. دا الله اورېدل د هغه د شان مطابقي، د الله علم د هغه د شان مطابقي، دا الله رحم دا هغه د شان مطابقي، او یوازې دا نه بلکې دا هغه ټول صفات دا هغه د شان مطابق دي. دا به نه وي سړی لکه څنګه چې زه اورم، دا چې سړی وایي بیا خو مسله بدلیږي. د مامون په زمانه کې د غیر اسلامی علومو تعریب وشو عربی ته راغله، په کې دا یونانی منطق هم راغی، او پای کې دا مسله پیدا شوه چې دا الله صفات څنګه تاسو وایي نو دا خو نعوذ بالله الله له تاسو جسد ثابتوي، جسم ثابتوي. دا فتنه تیره شوې ده. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه یا د هغه نه مخکې امام احمد دي ته هغه فتنه د خلق قرآن راغلی و که نه راغلی؟ قرآن ته خلقو مخلوق وی که نه وی؟ ټول تاریخ خلق نه غلطوي که نه؟ صفاتو کې تعویل مه کوه، خو دا مه وایه چې دا ټول بېلارې خلق دی، مرتد دی او ګمراه دی. غلطې خبرې خوند نه کوي. د دې څه وجه وه؟ او یو سړي په صفت کې تعویل وکړه بالفرض نو تا ته کافر ولې وایې؟ خامخ
افراط و تفریط خوند نه کوي. قرآن مجید دا الله کلام دی، زمونږ د ټولو ایمان دی چې القرآن کلام الله. دا د ایمان خبره ده. لیکن یو داسې وخت تیر شوی دی چې لوی لوی علماو به د دې اظهار نشو کولی د خبرې. ولې حکومتونه همیش د پاره د بدعاتو سرپرستی کوي. هر زمانه کې دا طریقه ده چې حکومت د بدعاتو سرپرستی کوي. د دې عقیدې سرپرستی هغه مامون دي او دغه خلقو کوله. په دې وجه امام احمد په دې وهل او ټکول هم خوړلی. او چونکې هغه د فتنې په یو دور کې په دې خبره کلک ولاړو چې القرآن کلام الله وهو غیر مخلوق، په دې وجه هغه ته امام اهل سنت وایي. نن خو دا بعضې نومونه ډېر خلکو وشرمول. یو سړی به یو کال د قرآن مجید رمضاني ترجمه وکړي، نو بل کال به اکیني قرآن وښي، نه به شیخ القرآن شي. لکه ولې دا نومونه شرموي؟ مشکات المصابیح پڑھاوی 2 کاله یې پڑھو کې ناغم شیخ الحدیث صاحب شیخ. او یو اختلافي مسئلې ته بران نوځي یو سړی د هغې مشر به جوړ شي، نو هغه ته به امام اهل سنت وي په پاکستان کې. انا لله و انا الیه راجعون. غلو ډېره زیاته راغلې زمونږ کې. هر سړی خپل استاد داسې ګڼي چې نعوذ بالله دا خالص رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نعوذ بالله من ذلک. په دې وجه نه د چا غلطي تسلیموي، نه دا خطا تسلیموي، نه د هغه بې علمي تسلیموي. بس هغه چې څه ویلي دا حرف آخر ده. دا کار خو صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. دا حیثیت د بل چا نه. امام احمد رحمت الله تعالی علیه هر هغه سړی چې خاموش پاتې شوی دی فتنې په زمانه کې د خپل ځان د حفاظت لپاره، نو امام احمد په نیز باندې هغه محدث متروک دی. دا امام احمد ځان له اصطلاح یعنی چا چې فتنه د خلق قرآن کې خاموشي اختیار کړې ده، نو امام احمد داغه نه به حدیث نه اغوستل، بلکې سخت بدر دی به ویغت. د محدثین خاص اصطلاحات یې زده کول پکاري. یو سړي ته د امام احمد د دې خبرې پته نه وي، هغه چاته متروک وي یا به صحیح راوي، لیکن د امام احمد په وینا باندې دی پرېږدي. ته وایه تا ته لږ د تربیت ضرورت دی، ستا علم کم دی په دې باب کې. محدثینو په دې کتابونه لیکلي دي چې د المحنت په دور کې، المحنه معنی فتنه د خلق قرآن، په هغې زمانه کې کم کم خلقو چې خاموش پاتې شوي دي وروسته یې توبه ایستلې ده. نو په هغې کې لوی لوی خلق لکه امام علی ابن المدینی، دا هم د امام احمد په نیز متروک دی. ولې کذاب دی، دروغجن دی، نه د قرآن مجید په آیت عمل کړی دی، الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان باندې عمل کړی دی، خپل رائے پټ ساتلی ده. خلک دا موجوده خلک هلته نه وو، کنی دی به ویل چې علی ابن المدیني کافر دی. څومره چې علم ورکوټي کېږي دومره فتوې خلک غټې غټې لګوي، او څومره چې علم کې وسعت راځي نو دومره داسې خلک کې اجتناب کیا فتوې متوې نه لګوي. هغې زمانه کې امام احمد رحمه الله فرمایلی و چې زمونږه د مرګ نه وروستو د اهل بدعت او زمونږه مقابله وه په جنازو باندې. د چا جنازه کې چې خلق ډیری نو د اهل سنت تعلق به هغې سره. دا د امام احمد یو رای وه. خلکو دا یو قاعده جوړه کړه چې کومه جنازه باندې خلق ډیر دی نو جي الله دا بخلی دی، د الله اختیار لاس کې مال دی، الله بخلی تا د څه په دره څه دلیل شته سره؟ د خلکو ډیروالی خو دلیل نه دی. د خلکو کې وګوره چې د الله لپاره څومره خلک راغلي.
او دا زیره لګولو دپاره څومره خلک راغلي. جنازو له چې خلک ځي د غم خاده په بنیاد ځي او که د ثواب په نیت ځي. په ایمان ووایه غم خاده له ځي که دې خو اجر نشته. د پلانکي زمونږ سره غم خادي ده ځکه وله زه ځم تا ته اجر میلاو نه شي ستا میلاو نه شي هغه ته دې څه فایده ورکړه. دا تصورات خپل بدل کړئ. دا خو ریا ده دا خو دنیایي فایدې دپاره ته ځې چې که زه لړ شم نو دی به سبا زما هغې له راشي. یو خو بنیادي کمی دغه شوخ چې هر سړی د دې نه دنیایي فایده اخلي. الله داسې عمل نه قبلی چې په هغې کې دنیایي فایده راځي. یہ د ریا وی الله د ریا عمل نه قبلی. دویم دا چې کوم خلق تللی دی نو په هغې کې واقعي مسلمانان څومره دي د الله په نیز. مسلمانان خو مونږ الحمدلله ټول یو لیکن د الله په نیز مونږ کې کم کم سړی مسلمان دی. دا به قیامت پر ورځ پته ولګي. سلویخ داسې کسان پکار دي چې لا یشرک بالله شیئا چې هغه الله سره څه شی نه شریکوي او د هغې ارادم د ریا نه وي بلکې د ثواب وي. نو حدیث کې راځي چې الله رب العزت د دغه څلوېښتو کسانو دعا قبلوي او دا مړی وخي. نن د دې نه خلکو حجت جوړ کړی چې د پلانکي جنازه ډېره غټه وه دی جنتي دی. که دا څوک د نیکانو باره کې او که د بدانو باره کې وي غلط وي. د الله اختیار خپل لاس کې مال دی. دا ویلی شي ته چې خلک ډېرو نیکان پکې ډېر راغلي وو ممکن ده چې الله یې معاف کړي. امکاني حده پورې خبره کوه فیصلې مه کوه چې ټیک الله بخلی دی. هغه یو حدیث مونږ بار بار پیش کړی دی چې یو ماشوم و د صحیح مسلم روایت ته په ماشوم والی کې وفات شو. سید عائشہ فرمایل عصفور من عصافیر الجنه دا د جنت د مرغونه یو مرغی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقایل ورته ویل وغیر ذلک بل څه وایه دا پرېږده خبره تا ته څه پته دا جنت مرغی ده. دلته بهر یو سړی څه وایي چې ګناه یې نه وه کړې نو خالق ته یې پته را چې که دی لوی شوی وی ده به ګناه کولی که به نه کولی. انسان د خپل ځان نه دی خبر دی بل چا په باره کې ولې فیصلې کوي. فیصلې د هغه چا باره کې وکړئ چې قرآن و حدیث ویلي دي. لکه صحابه کرام دا ټول رضی الله عنهم ورضوا عنه. هغې کې خلک اختلاف کوي اوس چې پلانې نه دی او پلانې نه دی او پلانې نه دی چې صحابي شه نا جنتي دی. کم سړی چې کافر دی او قرآن دا او کفر خولی لکه تبت یدا ابي لهب وتب دا یقیني منصوصي کافر دی او جهنمی دی. فرعون دی حامان دی نمروز دی دا کافر دی دا جهنمیان دی. دا نورو په باره کې خوله سنبال ساته. دا چا ذمہ داری نه چې چاته دی جنتی وي او چاته دی جهنمی وي. خپل سوچ د سړی وکړي چې زه جنتی یم او که زه جهنمی یم. نو بار کې بعض مسائل راشي داسې چې پای کې څه رکاوټونه پیدا شي. اصل عقیده هو دغه چې صفاتو کې تعویل به نه کوو موږ خپله نه کوو الحمدلله. لیکن چې کله علم منطق او کلام راغی نو د هغې طرف نه مسلمانانو د هغې خلاف څه وکړل د الله صفاتو کې تعویل شروع کړو د دې لپاره چې دا فتنه رفع شي. دا خو د رستنو غلطي وه چې هغې علم الکلام خپل عقیدې ته ورننوځه. اسلافو ته بدرد مه وایه د هغې وجه ده د هغې عذر دی. هغه عذر دا دی چې خلک په دې نه پوهېدل. باید چې مونږ کوشش دا وکړو چې خلک په دې پوهېږو او ډېر په اسانه پوهېږي. شان ورشاه کشمیری دا کتاب چې ما ذکر وکړو هغې کې واضح لیکلی دي چې د ائمه اربعه مذهب هم دا دی چې په الله په صفاتو کې به تعویل نه کوو. هغه باقاعده نوم هغسې الائمه الاربعه. اوس کتاب نه ګوري خلک کمی دی خپل ختم کړي.
دا چې کوم درې څلور کسان راغلي دي یو بل سره دا خبرې کوي چې دا مونږ کومې خبرې کوو دا به الله اوري کې به نه اوري. دا یو پکې ویل چې که بعضې اوري نو ټیک ده، بعضې به نه اوري. خو نورو ویل چې نه بعضې اوري نو مطلب دا چې ټولې اوري. او د بعضې خلکو شاهد نزول سره نه لګي. دا حدیث صحیح بخاری دی کنه دی کوم ضعیف روایت دی. نن د منکرین حدیث دا یو لویه منصوبه ده چې هغې صحیح بخاری کې کمزور حدیث ثابت کړي. په دې تحقیقاتو مه خوشحالېږئ د خلکو، دا تحقیق نه دی، دا تشکیک دی. د دې مخې ته دا کتاب ولاړ دی د امام بخاری صحیح، غټ غټ خلک دی ځان یې شرمولی دی او ثابتوي به دا چې صحیح بخاری کې دې ځای کې دا چل دی، دې ځای کې دا چل دی، اس چل وګې نشته. تا حدیث ویلی نه دی، محض د مستشرقینو په دباو کې راغلی نو اوتې بوتې ویښ دې کې د معذرت څه ضرورت نشته دی. ما دې باندې الحمدلله اتوار په کلاسونو کې کار کړم دی، اوس په هم کار کوو. دا به ښه واضح شي خلقو ته چې د صحیح بخاري په مرفوع روایتونو کې کمزور روایت نشته. ترجمة الباب کې یو روایت راغلی یا تعلیق راغلی یا غزان له مسله ده، لیکن صحیح روایت کم چې باسند ده، بلکې زمونږ د ټول پاک و هند استاد الکل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ کی لکلی دی چې کوم احادیث په صحیح بخاری کې مرفوع نقل لی دا ټول صحیح دی او متواترن درست دی، تواتر سره درست. یہ کتاب نه ګوري وزانه به یو شی لوځي د چا دباو کې د راتلو د وجې احادیثو کې د شک پیدا کولو ضرورت نشته دی. زه تا دا غټ غټ نمونه اخلم، سر سید احمد خان ولې بېلارې شوی دی. اخو چې اعتراض به په قرآن راغې د عیسایانو نه به د قرآن د آیت تحریف وکړو چې نه جی دی مطلب نه دی، دی مطلب ده. دا مرض مرزا غلام احمد خپل کړی دی قادیانی، او دا مرض د تمنا مادیم دی، د نیاز فتح پوریم دی، د عمر احمد عثمانی هم دی، د ابوالکلام آزاد هم دی. هغه هم دی مصیبت کې اخته دي. دا لوی لوی خلق دی چې دې غلطو کې انختی دي، ولې دی ټیکه اغستی ده د دې خبرې چې د هر چا د هرې خبرې جواب بکو. دا ټیکه موږ نه اخلو. اول دې سړی مسلمان شي نو بیا به یې مونږ پوهېږو. د یو کافر سره زمونږ سویمه ده، یو سړی زما دین نه مني او هغه زما په قرآن اعتراض کوي به نو دا خو د الله په ذات هم اعتراض دی. دا د خلقو ځان ته عجیبه فلسفه مخکې کړې ده چې جی پلانې اعتراض کیږي ځکه جواب کوم کوي به نو. سورة الفرقان وګورئ، د ابتدا نه وګورئ، د مشرکینو بېشمېره اعتراضات دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سړی پیغمبر دی، دی په بازار کې ګرځي، دی ډوډۍ خوري، دی دا چل کوي، دا چل کوي، او دا چلې ولې ونه که، دا چلې ونه که، دا چلې ونه که. آخر کې ویلي دی بشر دی خوراک کوي. نو قرآن دی یوې خبرې جواب کړی صرف چې هل کنت الا بشر الرسول، انور ټول پرېښي. دا طریقه نه ده، د هر چا د هرې خبرې جواب کول په خپله بېوقوفتیا ده. یو کافر زما په دین اعتراض کوي، ولې کوي اعتراض؟ زما رب نه مني، چې نه مني نو په دین اعتراض کوي که. یو سړی چې ځان له په زبردستی باندې یو ذمه داري جوړه کړي نو هغه دغه شانتې انښتي وي. دې سره دا فکر دی که یو سړی جواب ام کړي د غیر مسلمو نه یې که څومره خلکو اسلام قبول کړی دی، د جواب نه وروسته موږ له یو فهرست راکړه چې او جي فلانکي ته جواب ملو شو نه مسلمان شي، هغه بل ګوري. په دغې وخت مه خرابوئ. ته د خپل امت فکر وکړئ، هغې چې کوم اعتراض کوي نو دې ته جواب وښیئ چې د حدیث دا مطلب دی او د آیت دا مطلب دی.
د دې چې دا خبره وکړه نو فانزلت آیت کریمه نازل شو چې وما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. یہ تو شان نزول وی سبب نزول دا سبب نزول د صحیح بخاری ده. شاہ ولی اللہ لیکلی دی چې بعض خلق د شان نزول واقعې پورې بغیر د دلیل نه آیت تړي او بل څه مطلب د هغې نه بیانوي. مثلا د یو بیمارۍ د وجې یو شی شوی دی بالفرض، د یو ګناه د وجې یو سزا راله، نو د خلقو خیال دا چې دا سزا ګندې په دغې خلقو پورې خاص و. که مونږ هغه کار وکړو مونږ باندې نه راځي. اکثر شاه نزول وایي دې مصیبت کې گرفتاری. د شاه ولی الله د دې په باره کې لیکلي دي چې دا په قرآن فهمه کې اضر الاشیاء دی. سبب نزول بغیر د دلیل نه خاص کول دا نقصانی خبر ده. زمونږ صاحبان رال نوي شاه نزول جی مه بیانوي، دې ته ضرورت نشته. ولې نشته ضرورت؟ صحیح بخاری چې چا ویلي دا حدیثونه بګې هغې ویلي. مونږ له چې دا څیزونه مخې له راشي نو مونږ پوه شو چې دې صاحبانو صحیح بخاري له ګوتې هم نه وړلې. هسې شیخ الحدیث صاحب دی، دی ویلې وی نو پکار دا و چې دی مخې ته وی، دی ویلې نه څه شی. قرآن جواب وکړو وما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. تاسو چې څه پټول مخاطب کفار دی، نو ستاسو خیال لاو چې ګندې الله ستاسو خبرې نه اوري، الله ستاسو ګناه یا نیکي نه ویني، او ستاسو په زړه کې چې کومې خبرې راځي ګندې الله د هغې نه بې خبره دی. یو ګوره د مسلمان د ګناه یو تاریخ، د مسلمان که دا عقاید شي چې الله ما نه ویني او الله زما نه بې خبره دی، نو دی مسلمان پاتې کېږي؟ دا د کفارو خبره ده. وما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. الله د هر چیز اوري، په هر خبره علم لري، هر څه ویني. خو ستاسو خیال لاو چې مونږ که هر څومره ګناه کوو نو څوک یې نه ویني. الله وی زما لیدل او اورېدل پرېږده، ستا دا جسم به پتا ګواهي کوي، ستا دا لاس او ستا دا خپې او ستا دا غوږونه او ستاسو جلود. یو صاحب دی هغه وایي قرآن کې کنزل خولي، کنزل مار ډېر زیات اوس ختلی دی بل دنیا ته. ثابتول به چې قرآن کې کنزل شته دی. کاش چې دې سړي قرآن ویلی. دلته جلود څه معنا؟ ټول وایي سرمنې مراد دی. جلود دلته سرما ہوتا نه وایي، جلود دلته مذاکر ہوتا وایي. آلات تناسل ته وایي جلود. ستاسو خیال لاو چې ستاسو آلات تناسل و په تاسو ګواهي نه کوي. یعنې الله څومره د ادب او د تهذیب مظاهره کوي، او که ذکر کول بالفرض غواړي نو په داسې انداز کې کوي چې عرب پې پوه شي او په هغې باندې هېڅ قسمه اعتراض نه راځي. د الله کلام کې کنځلې نه. الله رب العزت که جنسی تعلق د ښځې او د خاوند ښیي نو تاسو هغه آیتونه ولولئ ویښ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. لیکن اللہ ټول جنسی تعلق د سړي او د ښځې ذکر کو، لیکن اس قسم اشاره قدرې مو نه کړه د یو عضو نوم یې مو وانغس. دا اعتراض قرآن باندې چا نه وکړی، البته مستشرقین وکړه او نن مسلمانان دا وایي. زه به تاته یو کتاب وښیم، هغې ته احمدیه پاکټ بک وایي، د قادیانانو کتاب دی. مسلمانان اعتراض کوي په قادیانانو چې مرزا غلام احمد مسلمانانو ته کنځلې کوي. لکه څوک چې د هغه نبوت نه مني. تاسو منئ د مرزا نبوت؟ مونږ د مرزا غلام احمد نبوت نه منو. مونږ ایمان دارې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو بل نبی نه راځي.
دا ایمان دې زموږ ځکه چې رسول الله وسلم خاتم النبیین دی. خو مرزا لیکلي خپل کتاب کې، ما سره شته کتاب دی، چې په ما څوک ایمان نه راوړي نو من ذریة البغایا، هغه د کنجر زوی دی. دا هغه ژبه ده او دا خوله ده، د پیغمبر ژبه داسې په هغې چا اعتراض کړی چې د مرزا په کلام کې داسې قسمه جملې دي، نو د هغه تایید کوونکي لیکي چې قرآن کې هم کنځلې دي. نو قرآن مجید کې یو جمله لیکلې ده د یو سړي په باره کې چې د هغه یو ټبر سره یو خاندان سره تعلق نه و، د بار راغلی و، ځانې پای خاندان کې ورننوست. نو قرآن هلته کې وایي عتل بعد ذلک زنیم. زنیم اصل کې شپږمې ګوتې ته وایي چې ګوتې پورې انښتي، یا د غوږ هغې حصې ته وایي چې د غوږ پوسکۍ پورې سیوا بچې غوندې انښتي، زنیم. نو زموږ عالمان د دې څه معنی کوي؟ انا لله و انا الیہ راجعون، حرامي معنی کوي. قرآن الله آیا د هغه د جملو دا مطلب دی؟ د زنیم که دا معنی چا ولیکله وښوله موږ ته، نو زه به هغه کم سے کم یو 10,000 روپۍ انعام ورکوم. دا دروغ وي دا خلک. د الله کتاب پاکیزه کتاب دی، د الله کلام پاکیزه کلام دی، پای کې داسې جملې نه وي. دا دې خلکو د ذهن اختراع ده چې دی کنزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنزل کړي چېرته. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړي نو د هغه رب به کنزلې کوي. قرآن علمی جواب ښیي سړي ته، قانع کوي سړی، قرآن کنزلې نه کوي چاته. و دا کم صاحب چې لګیا او کله به دلوي او کله سور وایي چاته لګیایي، و د هغه دلیل دا او چې قرآن کې چې کوم دی کنځلې دي، قرآن کې کنځلې نه دي. قرآن دلته کې جلود لفظ استعمال کړی او ویل هم دکه غواړي، لیکن په داسې پاکیزه انداز کې چې د هغې مثال نشي پیش کړی. خدا د الله د سمع صفت ته انشاءالله دا به یو څو جمعې وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.